بسم الله الرحمن الرحيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. مخی آیتونو کې منافقانو بازی تذکره وا چې کله د الله رب العزت د طرفنا کم یو حکمین او هغه دینی هغه شریعتی د هغې خلاف کول جرمی. مسلمانانو ته ابتدا کې حکم داو چې تاسو خپل لاسونه بند ساتئ، چا باندې گزار مه کوئ، منځ کوئ، زکات ورکوئ، صدقې ورکوئ، دارنګې نور نیک اعمال څومره چې دی هغه کوئ. د خلکو به ځان ګواښه چې موږ ته دې حکم وشي، موږ به زموږ ایمان به تا ته معلوم شي. بیا خیر کله چې جهاد فرض شو نو بیا کم خلک چې منافقانو نو د هغې پته ولګېده چې هغې په شا روانو، هغې د الله نه یریدل، د خلکو نه یریدو او یا الله ته موږ باندې ولې دا جهاد فرض کو، تا به موږ رستو کړی وو یو وخت نږدې پورې. الله رب العزت وی سامان د دنیا ډېر لږ دی، آخر تلل دی، آخرت غوره دی د متقیانو دپاره. دنیا څه شی دی؟ دنیا خو ډېر معمولی ده، د سکې په مقدار باندې ده. چا چې نیک عمل کړی نو هغې باندې به د هغې نه به کمی نه کېږي، چا چې بد کړي هغه باندې به زیاتی نه کېږي، څه چې دي حق به وي. اوس دې آیتونو کې تذکره د دې کې چې مرګ چې کوم مقرر دی نو د هغې نه اخوا دېخوا کېږي نه. که یو سړی د هغې نه ډېر ځان پټ کړي، ځان له د شیشو آبادي جوړه کړي، په شیشو کې بند شي، که دارنګې نورې د هغې نه د ده په نسبت باندې مضبوطې قلاګانې نوري هغې کې پټ شي، خلاصېدی نه شي، چېرته به خلاصېږي؟ کله که دې ته دا منافقان داسې خلک دي دې ته ښه حالت ورسي نو دا د الله طرف نه دي، او کله چې ورته بد ورسي وایي دا ستا د طرف نه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحابو ته وایي ورته ووایه الله وایي ته ورته ووایه دا ټول هر څه د الله طرف نه دي. خو دا خلک په خبره باندې نه پوهېږي. بیا وایي کم څه چې تا ته در رسي د ښه حالت نه نو دا د الله احسان منه ځان باندې، او کم چې تا ته بد در رسي نو ستا د عمل د وجې نه در رسي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره پکې هم کوي چې موږ ته د خلکو دپاره رسول جوړ کړی نو دې دپاره لېږلی چې ستا خلک تابعداري به کوي. نو وی فرمایل من یطیع الرسول فقد اطاع الله، چا چې د رسول خبره ومنله د هغه تابعداري وکړه نو د الله ومنله، او څوک چې واغوخ خبره ونه منله نو الله رب العزت وی تا باندې ملامتیا نشتی. منګه ته په هغې باندې نګهبان چوکیدار داروغه نه لېږلی، ستا په ذمه باندې صرف خبره رسول دي، خبره رسوه، نور اخواته د دې خپله مرضي ده، که مني ودي مني که نه مني نه دي مني، تا باندې څه ملامتیا نشتی. بیا د هغې خبره بیا ذکر کوي دلته کې ستا خواته چې راشي نو یو څه وایي زمونږه ستاسو خبره
وای په سر چشم منظوره ده موږ ته زمونږ بل کار څه دی ستاسو تابعداري به کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي لیکن چې کله د پیغمبر د خوا نه وځي نو بیا نورې غیر مشورې کوي ځان نه جرګې کوي د پیغمبر په خلاف کې کوي د مسلمانانو خلاف کې کوي الله رب العزت وایي اے راستي وکړه علامه توکل کوا دا خلق دا ستا په کار نه راځي الله ستاسو لپاره پوره دی بیا د قران کریم په باره کې خبره کوي دا بعضی خلک داسي چې هغه خبره واوري او به تپوسه به تحقیقه هغه لګي خبره کوي دا غي نه منع کوي داسي خبرې مکوئ کله که داسي خبره راشي هغه الله ته او د الله رسول طرف ته بوزي هغه علماء طرف ته بوزي هغه خبر باندې علما باندې پوښي هغه استنباط کولای شي ناغي با تاسو ته د دې مسلې کومه مسله چې تاسو ته مخې ته راغلي دا غي حل به تاسو ته وایي د الله رب العزت فضل او احسان دې تاسو باندې کدا نه وي قران کریم را لګل نه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګل نه وي نو تاسو به شیطان پسې تل وایي مگر ډېر لږ خلک داسې دي چې هغه به د الله احسان په هغې باندې وی نو هغه به بیا راګرځېدل قرآن او سنت ته نیغې لارې ته به راګرځېدل خبره راځي انشاءالله وروسته پې وایو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده کم ځای چې تاسو یدرککم الموت نو مرګ به تاسو را لاندې کوي ولو کنتم فی بروج مشیده اگر چې تاسو په قلاګانو مضبوطو کې په قلاګانو اوچتو کې اوچتې دي ته څوک راتلی نشي مضبوطې دي څوک پکې ننوتی نشي ما ته مخکې وی یو خبره مې وکړه شیشو کې ځانه محل جوړ کړلی شیشو کې دننه ناست دی لیکن الله رب العزت چې غواړي په هغې شیشو کې دننه ذلیله کی عام مشهوره خبره ده وی نمرود ځان لا یو ځای جوړ کړی د شیشو ناغې کې به دننه ناسو کله چې په هغې باندې ماشي راغله نو یو ماشی راغلی او ګوډ غونته کې ماشی او کمزوری هلته کې په شیشه باندې چې کېناست نو هغه بیا پته نه لګېده ده ته چې دا بهر ناست دی که دننه ناست دی نو ګزارش یې پرې وکړو نو هغه شیشه ماته شو هغه شی ماشی دننه راننوت ماشی ورته وایي ماشی اون هېڅ شی نه و ماشی څه شی دی ماشی لیس بشیئن وایي هېڅ شی نه دی لیکن الله چې چا لپاره شی مقرر کړي جو هغه ته رسي نو هغه ورننوت چې ورننوت نو هغه د ده بعضې لیکلي وایي چې د ده په زنګون باندې کېناست ده چې وله لاس را پرېښو نو هغه چې سیده لاړ پوزې کې ننوت ځان یې دماغو ته ورساو د دماغو چینجی و بیا دماغ وله کنسته د سره چې بیا چا خبرې کولې نو اولې وې لږ څه به وکړې د ما دماغ لګورې هغه شي دا سپېړه ووایي او سوکې ووایي بیا وروستو نور ور نه کېده په سوک سپېړه باندې بعضې شی بیا نه کېږي ناخوا دې بیا په سپلۍ باندې ووه راتله په سپلۍ باندې به وو نو وروستو به هغه به لګورې دا بهرنی دړ به زیات شو هغه کته دننه دړ به کم شو نو ده به برابر شو خبرې به وکړې په دغې طریقې باندې لاړ تباه او برباد شو نو که چا ځان له دغسې ځای جوړ کړی چې په هغې کې څه شی نشي ننوتی نو الله چې مقرر کړی نو هغه ته نوځي او که چا ځان له غټې مضبوطې قلاګانې جوړې کړي هم په هغې کې ننوځي خلق قصې کوي وی دوه تنه وروڼه دغه ته یو ته وی ګوره خیال کوه زه ځمه مانځله ځم راځمه دا ابۍ چې ته مړه نه شي هغه چې کله هغه لاړه بل ځان له قمقلو نو سا چې وځي نو په پوزه باندې په خوله باندې وځي ځا پوزه او خوله وله بنده کا چې سات یې ونه وځي ښه او نه که دومره څوک محنت وکړي کوشش وکړي چې ساتي چې ته ونه وځي خوله وله بند کړي نو بیا هم الله رب العزت ته سا وباسي ته
او که څوک دومره مضبوط کار وکړي چې په هغې کې ماش یې نشي ننوتی ځان نه مچردانه چاپېره کړي نو هم بیا پکې بیا به تم ساوځي ښه اچھا وی لکه ګولۍ ورېږي داسې نه چې ګولۍ ته مې په دې کې ماش یې نشي ننوتی ګولۍ به ته پکې څنګه ننوځي په مچردانه کې ګولۍ نه وځي ماش یې پکې نشي تللی ولو کنتم ببروج مشیده د هر سړي په ذهن مطابق هر څومره چې مضبوط کار دی کړلی خو آخر دا صاحب وځي ښه هیڅ تدبیر په دې کې نه چلیږي د هېڅ چا دپاره موسی علیه السلام پسې ملک الموت راغی انساني شکل کې راغلی او بې تپوسه راغلی چې راغی کور کې چې شړق شو دا مخې وله ووو سترګې وله راوویسته هغه لاړ خفه شو الله ته وی یا الله ستا پیغمبر دغه نه غواړي مرګ نه غواړي هغه وی ته خو اول د تلو چلې زده کړه کور ته چې نوځې نه اول اجازت واخله او بیا غټ خلک دی غټ خلک چې الله ته نږدې خلک دی هغه خواله چې ځې نو اول اجازت پکار دی هغه راغی او الله رب العزت د طرف نه ورته دا مو ویلی شو وی هغه د چې وی مرګ نه غواړي وی ورته ووایه ځه که ته مرګ نه غواړې د غوایي په شا باندې لاس کېده څومره ویښته چې ستا د لاس د لاندې رالو د یو ویښته په ځای باندې یو کال دومره عمر به زیات شي ملک الموت بیا راغی اجازت یې وغوښته راغی وی څنګه راغلی وی زه خو دې دپاره راغلی الله رب العزت وایي که دی مرګ غواړي نو ساتې واخله راوړه دی او که مرګ نه غواړي دی عمر اوږدول غواړي نو د غوایي په شا باندې لاس کیدي څومره ویښته چې دومره بوله زه عمر زیات کم کلونه بوله زیات کم هغه چې دومره عمر زما وشي نو بیا به مرګي نو چې اوس هم مرګ دی بیا وروسته بیا مرګ دی دا څه دا کوم بس ښه دی که نه دا بس دا کېږي چې دا یو کال کم شو بل کم شو دا خو نور مصیبت شي دا خو د الله رب العزت په دې کې ځان له رازونه دي چاته د مرګ وخت نه دی معلوم که چاته د مرګ وخت معلوم شو دی به ټک کارونه کي ښه الله یو ورځ چې کمه شوه مرګ ته یو ورځ کمه شوه دوه کمې شوې میاشت کمه شوه کال کم شو هله دومره کاله پاتې شو هله دومره ورځې پاتې شوې دومره بیا به ټک کاري دغه شمار ته بیا ناسي نو الله هېڅ چاته نه ده ښودلي پیغمبر ته هم نه ده ښودلي او بل چاته هم نه ده ښودلي کله به دی مري لیکن پیغمبرانو سره خبره کېږي زه وخت ستا د مرګ دی مخکې نو ته وویلی شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو نام ملک الموت هم راغی جبرئیل علیه السلام هم راغی اجازت طلب کړی شو وی ستاسو د راتلو هلته انتظار دی تیاری شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل علیه السلام ته وکتل څه وایي هغه وی یاو الله رب العزت غواړي چې ستاسو ملاقات وشي رسول الله صلی الله علیه وسلم اللهم الرفیق الاعلی دای چې کله وې نو عائشہ رضی الله تعالی عنها هم دا نور صحابه نږدې چې کوم خلک دي هغه هم دي عائشہ رضی الله تعالی عنها دا فاطمه رضی الله تعالی عنها دا نږدې خلک دي ناس دي وې موږ ته پته ولګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس موږ نه اخلي ښه دا الله د طرف نه ورته وویلی شو هغه وایي اللهم رفیق الاعلی ما هغه ځای خوښ دی ښه رفیق اعلی مې خوښ دی اوچت ځای مې خوښ دی اوچته مرتبه مې خوښه ده او بیا لږ ساعت وروستو رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات کېدو خبره راغله وفات شو هر څوک چې وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ کو رسید خلقو ته حالت نو دا خلق وی دا د الله د طرف نه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ کو رسید ته بد حالت مصیبت ورسی تکلیف ورسی یقولوا هذه من عندك دا ستا طرف نه دی دا ستا سپیروالي د وجې نه دی وی قل كل من عند الله وتوا دا ټول د الله د طرف نه دی فما لهؤلاء القوم سشید قوم لا يكادون يفقهون حديثا
چې نږدې نه ده چې پوه شي په خبره، دی په خبره هم نه پوهېږي. کم څه چې د الله رب العزت د طرف نه مقرر شوي دي هغه اوړي نه، بدلیږي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اذا استعنت فاستعن بالله، کله چې امداد غواړې نو د الله نه غواړه. و اذا سألت فاسأل الله، کله چې غواړې د الله نه غواړه، سوال کوې نو د الله نه سوال کوه. کله چې امداد غواړې نو د الله نه امداد غواړه. بیا یې وعلم، په دې خبره باندې ځان پوهه که ان الامة لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک، که دا خلک ټول راجمع شي تاله فایده در کول غواړي نو فایده تاله نشي در کولی مګر هغه چې الله ستا لپاره لیکله. او د دې باندې ځان پوهه که دا ټول خلک راجمع شي په دې باندې چې تاله ضرر در کول غواړي نو ضرر نشي در رسولی الا ما قد كتبه الله علیک، مګر هغه چې الله تا باندې لیکلي چې دا به تا ته در رسي، نه به در رسي هر څه چې الله ستا لپاره لیکلي دا به دا خلک څه وایي دا پلان کې د وجې نه. اگر پلان کې په دې کې څه کار دی، د پلان کې په دې کې څه وس دست دی. لا یکادون یفقهون حدیثا، څه شي دی خلکو له چې نږدې نه دي چې پوه شي په خبره. ما اصابک من حسنة فمن الله، هغه چې کم رسېدل تا ته د ښه حالت نه نو دا د الله د طرف نه دي، دا د الله فضل و احسان دی. وما اصابک من سیئة، چې رسېدل تا ته من سیئات د بدینا د مصیبت نه تکلیف نه، من نفسه نو دا ستا د نفس ته طرف نه دي. مطلب استا د عمل دخل، ستا د عمل دخل دی په دې کې. کله چې یو سړی بدو کی نو هغې سزا کله دنیا کې ورکولی کېږي. وارسلناک للناس رسولا، نو مخکې خبره عام وانو دلته کې وایو لېږلی موږ ته د خلکو دپاره رسول. مخکې عام خلکو ته وایي ته تا ته چې څه در رسي هر یو تن ته وایي نو دا ستا دا د الله طرف نه دی. او کوم چې تا ته د مصیبت در رسي نو دا ستا د عمل د وجې نه. وس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي او پیغمبره موږ ته لېږلی د خلکو دپاره رسول. وکفا بالله شهیدا، کافي دی الله شهید گواه. من یطع الرسول فقد اطاع الله، څوک چې تابعداري کوي د رسول نو فقد اطاع الله، نو دا اطاعت د الله وکړو. من یطع الرسول، چا چې اطاعت د رسول وکړو، څوک چې د رسول اطاعت کوي نو د الله اطاعت وکړو. ومن تولى، چا چې شا کړه فما ارسلناک علیهم حفیظا، نو نه لېږلی موږ ته په هغې باندې کارساز، نه لېږلی موږ ته په هغه باندې حفاظت کوونکی، ته په هغې باندې حفاظت کوونکی نه کارساز نه داروغه نه چوکیدار نه. من یطع الرسول، څوک چې تابعداري کوي د رسول نو فقط اطاع الله، نو یقینا دته اطاعت د الله وکړو. دې نه دا پته لګي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت داغه د خبرې داغه د عمل دا لازم دی. بعضې خلک وایي نه موږ پیغمبر خو منو، لیکن هغه چې څه ویلي هغه نه منو، قرآن منو، لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څه ویلي نه هغه د اطاعت دپاره نه منو، دغه سړی کافر دی. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې حدیث څوک نه مني، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه مني، کم چې صحیح سند سره ثابت دي دا نه مني نو هغه سړی کافر دی. بیا من یطع الرسول، الله وایي څوک چې اطاعت د الله د رسول کوي نو یقینا د اطاعت د الله وکړو. او څوک چې اطاعت د رسول نه کوي، د رسول خبره نه مني، نو دسته د الله خبره ونه منله. چې د الله خبره ونه منله څه شو؟ د قرآن کریم د یو ټکي نه یو سړی انکار کوي، د ټول قرآن انکار کوي، کافر دی. نو دلته کې د اطاعت د رسول صلی الله علیه وسلم ګڼ احادیث ګڼ آیاتونه دي، یو نه دی ډېر شی آیاتونه دي. دا کله چې موږ د قرآن دوره کوو بیا نو هغه کې بیا موږ دا کله کله پیش کوو آیاتونه شمارو، آیاتونه راړو چې په دې کې د احادیثو د حجتیت خبره ده. دا به منې چې آو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څه ویلي دا حق ویلي. څنګه چې قرآن کریم منل پکار دي نو داسې حدیث به هم منې چې صحیح. من یطع الرسول فقد اطاع الله، لیکن دا نه چې کم یو نسبت شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا به منې، نه نه صرف نسبت نه،
دا ډېر خلک بیا راغلي ډېر خبرې جوړې کړلې ځان یې درو جوړ کړلي خبره زما ویلو خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یفشو الکذب د ټولو نه بهتر دور زما دا دور دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې صحابو دور بیا ورپسې چې کم نږدې دي هغه خدي بیا چې ورپسې نږدې دي هغه خدي بیا به دروغ خپاره شي نو ډېر شی دروغ دي دا نه چې هغې ته هم اعتسه چې دا حدیث دی دا دې منل ضروري دي دا لازمي دي نه کم چې زمونږ علماو هغه چاڼ کړلي ښه چې دا بعضې پکې موضوعي دي دا پکې مستلق دي دا پکې منکر دي حدیثو ځان له درجې دي نو دغه چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ویلې ضعیف دي موضوعي دي مستلق دي ځانه جوړ کړی شي دي نه هغې ته حدیث نه یا به نه منې هغې نه به انکار کوي دا نه دي کم چې صحیح دي نا صحیح دي رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري په دې طریقې باندې کې داغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو صلوا كما رأيتموني اصلي زه چې څنګه مونږ کوم تاسو لیدلې هم زه چې څنګه کوم آشان کوئ کنه نا روایت راغلی آشان کوه کنه دې ته تواتر وای بازی تا هغه اسلام انکار کوي بیا چرته ځي تواتر نه اسلام انکار کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عملی تواتر نه سړی بل ته د کافر کېږي بیا سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې څنګه مونځ کړلی هغه شان کوه که نه نورو ته بعضې روایتونه نور هم شتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ چې په دې علاقه کې کوم مونځ کوو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت دی نو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دی یو سړی په انکار کوي په دې باندې رد کوي نو دې ځان د خپل ایمان ځای ګوري بیا ځان لخوا دا بعضې څیزونه دي موږ یې منو رسول الله صلی الله علیه وسلم کړلي که هغه لاس اوچتولي نه اوچتولي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي زموږ دا کم چې موږ مونځ کوو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عملي طور باندې تواتر سره دا راغلي موږ ته رسېدلي دارنګې نور ومن تولا فما ارسلناک علیهم حافظا چا چې شاګرانو نه لېږلی موږ ته په هغې باندې حفاظت کوونکی ویقولون دا خلک وایي طاعتون زموږ کار دی تابعداري کول فاذا برزوا من عندک کله چې اوځي دي ستا د خوا نه بیت طائفة منهم نو جرګې کوي یوه ډله د دې نه غیر الذي تقول غیر د هغې نه چې تا ورته ویلي دلته کې خبره یوه کوي او چې کله اوځي نه بیا بل شان کوي دغسې دي ډېر خلک داسې منافقت کوي که نه نو کله چې دلته کې ناست نو یو څه وایي کله چې بهر ته وځي نو بل څه وایي کله چې زموږ د علماو سره ناست نو یو څه وایي او کله چې د هغې نه وځي بل نورو خلکو خوا لاړ شي نو بیا بل څه وایي دا یې که نه دې د منافقت وایي که نه دې د دروغ وایي که نه دلته کې چې کله زموږ په دې منبر باندې زموږ د علماو په منبر باندې ناست دی د احنافو په منبر باندې ناست دی نو یو څه وایي او کله چې د نورو په منبر باندې کېناست نو بیا بل څه وایي داسې که نه هلکه تا خو بل ورځ بل څه وې نن ته بلکل الټه شي بل طرف ته لاړې خو چې چل دی ښه دا کله کله پیسې اثر کوي پیسې په ګټو کې لارې کوي ابرز ما ویلو په ګټو کې لارې کوي نو په دغې انسان کې بل لار نه کوي انسان خو نرم شی دی او دا ژبه ده نو ژبه هر طرف ته تاویږي ښه کله یو طرف ته تاویږي کله بل طرف ته تاویږي نو بله ورځ یو څه وي نو اوس بل څه وایي بعضې پکې داسې فاذا برزوا من عندک کله چې اوځي ستا د خوا نه بیت طائفة منهم نو جرګې کوي مشورې کوي غیر د هغه نه چې تا ورته ویلي یا بیت طائفة منهم غیر الذي تقول جرګې کوي غیر د هغه نه چې دلته کې ستا په مخ کې ویلي ستا په مخ کې یو څه وایي هلته کې چې کله لاړ شي په شیشه شي نو بیا بل څه وایي والله یکتب ما یبیتون الله لیکي هغه څه چې دا خلک کمې مشورې کوي جرګې کوي فاعرض عنهم نو الله اعراض دې وکړه دا سړی خو دا دوه مخی دی دا خو دو پړق دی دا منافق دی فاعرض عنهم نه اعراض کوه د دې نه وتوکل الله توکل کو په الله باندې ځان سپاره په الله
وکفا باللہ وکیلا کافی دی اللہ کارساز زدی بسکون اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کم زی چی تاسو رالاندی که با تاسو لرا مرگ ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر چی تاسو پا مضبوط اوچتو خلاگانو کے وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ كُورَسِي دے خلق تا خالت یقولو دی وی حاضی من عند اللہ دا اللہ طرفنا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ كُورَسِي دی تبد حالت مصیبت تکلیف رسی یقولو حاضی من عندک نو دی وی دا استا طرفنا قل کل من عند اللہ وتوانا ټول دی دا اللہ دا طرفنا فما لهؤلاء القوم سشوی دی دی قوم لا یکادون یفقهون حدیثا جنیز دی ند چی پوشی دا خلق پا خبر بانی ما صابک من حسنت فمن اللہ آغا چکم رسید لی تاتا دخ حالتنا نو دا اللہ طرف ندی وما صابک من سیئات آغا چی رسید لی تاتا دا بد حالتنا نو دا استاد نفس دا طرف ندی دا استاد عمل دا وجی ندی وارسلناک للناس رسولا او لے گلے منگا تا دا خلقو دا پار رسول وکفا باللہ شہیدہ کافی دے اللہ کا گواہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ سوچی تابیداری کی دا رسول نے یقینا دا تابیداری دا اللہ اکرا ومن تولا چاچی شاکر فما ارسلناک علیہم حفیظا نو نے لے گلے منگا تا پاغی بانے چوکیدار حفاظت کو ان کے ویقولون طاعتن دا خلق وی زمن کار دے تابیداری کول فیضا برزو من عندک کل چیوز استاد اخوانا نبیت طائفت منهم نو جرگی کئی وڈل ددینا غیر اللذی تقول غیر دا آغینا چی تاوت ویلی تاوت یو سویلی دی بل سوئی یا غیر اللذی تقول غیر دا آغینا مشورے کئی چی ستامق کی ویلی واللہ یکتب ما یبیتون اللہ لکی آغا سوچ دا خلق کمی مشورے کئی عام طور بائیں مشورے چی کئی نو دی دشپے کئی زگو بیت طائفتون دشپے تیرے دو زی کمرئی آئے کے پٹناسی فارزان ہم نے تو آئے راز کو ددین و توکل اللہ توکل کو پا اللہ مائزان سپارا پا اللہ وکفا باللہ وکیلا کافی اللہ کارساز اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت بان عمل کو توفیق راکی